دالاکي د خلکو د ښه تعلیم لپاره په کوکارۍ کې د سکالر اکیډمي په نوم باندې یو تعلیمي مرکز پرانیسته د سوات یونیورسيټي ایډیشنل رجسټرار محبوب الرحمن وکړه. په دې موقع باندې د اکیډمي ایم ډي اختر علي جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل زموږ په دې کلي کې دا ضرورت موږ ډېر زیات محسوسوو چې دلته کې هغه طالب علمان چې هغه یو لسم دولسم کې سبق وي یا په نهم لسم کې او هغوی دپاره په دې نږدې ځای کې د کوچنګ هغه انتظامات په هغه انداز سره نشته. هغه منګورې ته ځي نو منګورې ته تل چې دی په دې ننني دور کې په فرض که 1 غنټه 2 غنټې هلته کې دي کوچنګ کلاسز اخلي خو 2-3 غنټې په تلو راتلو باندې لګي او بیا په خصوصي توګه باندې زمونږ په سوچ کې او زمونږ په نظر کې زمونږ هغه ماشومان یا هغه جنکۍ هم وي چې هغه د تعلیم او تعلم په دې میدان کې ډېر مخکې تلل غواړي خو د هغوی ته د رهنمایۍ د هغو د کوچنګ او د هغو د ګایډنس یو سهولت په دې علاقې کې موجود نه و. نو د دغې ضرورتونو تحت موږ دا فیصله وکړه دا منصوبه بندي وکړه چې په دې خپل کلي کې د خپلو طالب علمانو ته هلکانو د جنکو ته په دې نږدې ماحول کې او په یو ښایسته ماحول کې د کوچنګ او د هغو د تعلیمي صورتحال کې د هغو سره د مرستې دپاره موږ یو اکیډمي کولاو کړو. مشر میلمه ایډیشنل رجسټرار سوات یونیورسيټي محبوب الرحمن د تعلیم په حوالې سره د علاقې د خلکو ستاینې وکړې. همدغه اکیډمۍ کې د ساینسي مضامینو له ښودلو لپاره د پري وخت ورکولو مینه هم په ډاګه کړله. د ټولو نه بهترینه تحفه چې کوم دی نو هغه تعلیم دی. تعلیم نه بل ښه تحفه نشته. بل وایي چې there is no substitute of education. د هر شي نعم البدل کېدی شي خو تعلیم نعم البدل نشي کېدی. تعلیم چې چا کړی هغوی تاسو ورته وګورئ د هغوی سوچ بدلي د هغوی کردار بدلي هغوی د معاشرې دپاره ډېر غټ کردار ادا کوي. نو زه به چونکې زما فیلډ دا دی په لیډرشپ کې ما تقریبا 12 ملکونو کې کورسونه هم کړي دي. منیجمنټ ساینسز زما فیلډ هم دی. نو اختر علي صاحب که دغه فیلډ کې زما تاسو ته سروسز پکاري نو هغه به انشاءالله بالکل حاضر وي او دا به فری اف کاسټ انشاءالله کوي. د افاق ماډل سکول ډایرکټر محمد خان باجا د راغلو مېلمنو شکریه ادا کړه او د ملګرو په دې کوششونو باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړو. زما پړه کې به دا یوازې پټ و دی یو ارمان و ورڅ ته میګوري ته به ولغه په ګاډي ورسره دغه ناست و هلک بچیا څه کې کله چې زه میګوري زما لینګویج دی یا ایټا دی یا میډیکل کوچنګ او پلانینګ دا تاسو یقین ما به جره سي زنګ په دغه کې دي پروګرام وي او دا ماشومان دلته پاتې کېدي نو دا به څومره خبره او هغه ارمان نن الله زموږ پوره کړو انشاءالله. نو الله دې کړي چې د دې دا هلې ځلې الله کامیابي کړي او یقینا زمونږ د علاقې ته زمونږ د کلي ته زمونږ د درې ته فایده ورسي. که چېرې زموږ تعلیمي مرکزونه دغسې آباد شي نو لرې نه ده چې زموږ خوږ وطن پاکستان به د تعلیم په سب کې د ټول نه وړاندې وي. صمد انجم پاسون نیوز کوکارۍ سوات.